مطلب فرض کړه د افغانستان یو نفر دی هغه پاکستان یا ایران ته تللی دی نو په ایران او په پاکستان کې خدای اکبر راځي اکثر اوقات په افغانستان کې اختری یا فرض کړه په پاکستان کې روزه نه او په افغانستان کې اول روزه نو لہذا هغه د افغانستان ولا چې په ایران یا په پاکستان کې وسیږي دغه بیا دغه سره اختر کوي او روزه کوي کبه دا بیا د ایران او د پاکستان تابع او یا فرض کړه د پاکستان ولا په افغانستان کې وسیږي په افغانستان کې روزه ده په پاکستان کې نه ده روزه په افغانستان کې اختر دی په پاکستان کې نه دی اختر هغه بیا د خپل ملک چې پاکستان دی د دام متابعت وکړي او آیا کبه د افغانستان متابعت کوي نو دا مسله د ډیره وخت سره د مذهب د فقهاو ترمنځ اختلافي روانه ده چې مطلب چې دغه فقها وایي چې اختلاف د مطالعه معتبر دی هغه د هغه ملک خپل مطلع ده د پاکستان خپل مطلع ده د ایران خپل مطلع ده یعنی دا ملکونه سره لیري دي نو لہذا د خپل مطلع معتبر دی البته د په پاکستان کې په بعضو ځایو کې لکه پېښور لاهور کراچي کویټه دا رقم په نورو ځایو کې بعضی انفرادي کسان سته چې د ریډیو یا موبایل په ذریعه باندې مازی په سعودي عرب کې د میاشتې د لیدو اعلان وسی نو بس دی هم اعلانو ته کش ورکي چې هلې به سبا روژه سو یا سبا اختر سو نور نو نه د فقهاو و اقوالو ته ګوري او نه د ملک و هغه جید علماو ته ګوري بسم الله الرحمن الرحیم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ګرانو محترمینو مسلمانانو هر کال د کوچنی اختر او د لوی اختر په دوران کې او د غرنګ د روزه مبارکي او د عنکبوت تشبیه په دوران کې یو پښتنه په کثیر تعداد سره کیږي چې مولوی صاحب د یو ملک لکه سعودي عربستان رادیو چې د روزه یا کوچنی اختر د میاشتې د لیدلو اعلان وکي نو آیا د نور ملکونه لکه پاکستان افغانستان ایران او نور دا رقم ملکونه آیا د عربستان سره به دغه ملکونه موافقت کوي که به د خپل رؤیت معتبري او بل پښتنه دا ډیره کیږي چې مولوی صاحب د یو ملک والا چې په بل ملک وسیږي او په هغه ملک چې د اصلي ملک دی په هغه کې اختر یا روزه سي نو آیا چې د کوم ملک لکللی دی په دا اختر کې به د روزه یا اختر د خپل ملک سره جوړي کبه نه جوړي کبه دغه ملک تابع په کوم ملک دی وسیږي مطلب فرض کړه د افغانستان یو نفر دی هغه پاکستان یا ایران ته تللی دی نو په ایران او په پاکستان کې خدای اکبر راځي اکثر اوقات په افغانستان کې اختری یا فرض کړه په پاکستان کې روزه نه او په افغانستان کې اول روزه نو لہذا هغه د افغانستان ولا چې په ایران یا په پاکستان کې وسیږي دغه بیا دغه سره اختر کوي او روزه کوي کبه دا بیا د ایران او د پاکستان تابع او یا فرض کړه د پاکستان ولا په افغانستان کې وسیږي په افغانستان کې روزه ده په پاکستان کې نه ده روزه په افغانستان کې اختر دی په پاکستان کې نه دی اختر هغه بیا د خپل ملک چې پاکستان دی د دام متابعت وکړي او آیا کبه د افغانستان متابعت کوي دا پښتنه هم به ډیره کیږي الجواب بالله توفیق محترم مسلمانانو دا مسله د ډیره وخت سره د مذهب د فقهاو ترمنځ اختلافي روانه ده چې آیا مطالعه چې په نفس الامر کې مختلف دي نو دغه اختلاف ته د رؤیت الهلال یعنی د میاشتې د لیدلو په حق له اعتبار ورکول پکار دي او کنه البته خو په دې باره کې د مذهب د فقهاو دوه قوله وجود لري چې په هغه دوه قولو کې د یوې ډلې فقهاو قول دا دی چې په یو ملک د اختر یا روژې میاشت ولیدل سي نو پر هغه بعیده ملکو باندې د دغه ملک متابعت او موافقت نه دی لازمي چې دوی به هم دغه سره موافقت کوي بلکې د دې ملک خپل رؤیت الهلال یعنی میاشت لیدل معتبر دی مطلب چې دغه فقها وایي چې اختلاف د مطالعه معتبر دی هغه د هغه ملک خپل مطلع ده د پاکستان خپل مطلع ده د ایران خپل مطلع ده یعنی دا ملکونه سره لیري دي نو لہذا د خپل مطلع معتبر دی خپل رؤیت معتبر دی د هغه ملک چې عربستان دی د هغه متابعت به نه کوي دغه موافقت به نه کوي اختلاف د مطالعه دا معنی چې په یو ملک د روژې یا د اختر میاشت ولیدل سي نو پر د نورو ملکو باندې قطعا دا لازمي نه دي چې هغه به هم روژه یا اختر ورسره موافق کوي
او چې د کوم ملک خلک په بل ملک وسیږي نو هغه خلک به د روژې او اختر په حکله د دغه ملک تابع په کوم ملک وسیږي. فرض کړه د افغانستان خلک په ایران یا په پاکستان کې وسیږي نو بیا د دغه ملک تابع دي چې یا پاکستان دی یا ایران دی د افغانستان سره به نه روژه کوي نه بیا اختر کوي. او که د پاکستان والا یا د ایران والا په افغانستان کې وسیدل په افغانستان کې روژه یا اختر و په ایران او په پاکستان کې روژه او اختر نه و نو لہذا پر هغه باندې بیا دا لازمي دی چې هلته په افغانستان کې روژه هم کې او په افغانستان کې اختر هم کې ځکه د هغه ملک دی تابع دی په کوم ملک دی وسیږي. البته د په پاکستان کې په بعضو ځایو کې لکه پېښور، لاهور، کراچي، کویټه دا رقم په نورو ځایو کې بعضې انفرادي کسان شته چې د ریډیو یا موبایل په ذریعه باندې مازې په سعودي عرب کې د میاشتې د لیدو اعلان وسي نو بس دی هم و اعلانو ته کش ورکړي چې هلې به سبا روژه سو یا سبا اختر سو نور نو نه د فقهاو و اقوالو ته ګوري او نه د ملک و هغه جید علماو ته ګوري. لکه فرض که په کراچي کې علامه تقی عثماني صاحب او حضرت علامه مولانا منظور منګل صاحب او مولانا سلیم الله خان رحم الله تعالی او مولانا ضروري خان رحم الله تعالی داسې جید علما په کراچي کې موجود دي. او دغه رنګه په پېښور او په لاهور کې لکه حضرت مولانا شهید حسن جان صاحب رحم الله تعالی او حضرت مولانا شیر علی شاه رحم الله تعالی او مناظر الاحناف حضرت مولانا شهید غلام حضرت غلام صاحب رحم الله تعالی او دغه رنګه د صوبه بلوچستان پر سطح باندې جید علما لکه فرض که شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا عبدالستار اسیم زئی رحم الله تعالی او دغه رنګه حضرت مولانا شیخ الحدیث و تفسیر محمد علی آغا صاحب رحم الله تعالی دغه رنګه نور جید علما چې زما د خدای فضا قسم چې هر یو د زمانه امام نو زه د نن سبا و د بعضو علماو ته وایم چې آیا دغه مذکوره علما او د زمانه امامان په دغه مسله باندې نه پوهېدل او که په کتاب باندې سر نه خلاصېدی او که د دې علماو د دې فقهاو دغه اقوال نه ورته معلوم چې فرض که په عربستان کې د روژې یا د اختر میاشت ولیدل سي نو د پاکستان و د ایران او د نورو ملکو پر مسلمانانو باندې هم دا فرض دی چې هغه به روژه ورسره نسی او یا به اختر ورسره جوړوي. آیا و دې ته دا نو معلوم دي علماو ته چې دا د زمانې جید علما او د زمانې امامانو. البته دا بعض علما چې نن سبا دا خبره کوي چې په مذهب کې ظاهر او روایت دا دی چې په مشرق کې د روژې یا اختر میاشت ولیدل سوه نو د مغرب پر مسلمانانو باندې د مشرق والا موافقت لازمي دی چې هغه بیا هم روژه کوي یا بیا اختر کوي. البته د دې دا خبره صحیح ده خدا هلته چې یا به شهادت او یا به خبره مستفیضي په ډلو ګواهان به راځي لیکن صرف د ریډیو او یا د موبایل خبر دا نه شهادت دی او نه خبره مستفیض دی او نه و دغه ته اعتبار سته. لہذا خو زما د دې مختصر بیان او د فتوا خلاصه او مقصد دا دی چې که چیرې اختلاف د مطالعو معتبر سي لکه د مذهب بعضې کتابونه چې وایي نو بیا خو د یو ملک مسلمانان د بل ملک سره نه اختر جوړوی سي او نه روژه ورسره نیوی سي. او که اختلاف د مطالعو معتبر نسی چې دا د مذهب ظاهر و روایت هم دی البته خو بیا هم د قاضي و د حاکم د فیصلې څخه بغیر عام کسان د اختر یا د روژې اعلان نسی کولی. که چیرې د بل ملک سره اختر یا روژه یو ملک جوړول غواړي هم د قاضي و د حاکم اعلان غواړي و هغه ته بیا اعتبار دی. د عام کسانو و اعلان ته اعتبار نسته. البته خو ما صرف یو مختصر بیان درته وکړي مفصل بیان مې نه درته کړی ځکه دا کلیپ اوږدېږي په دې وجه باندې ما مختصر بیان درته وکړي. خو کوم څوک چې په دې باره کې مفصل معلومات کول غواړي نو هغه دې و دې کتابو ته رجوع وکړي چې په هغه کې د چند کتابو نمونه دا دي لکه بدائع و صنائع در اتیا نمبر صفحه 2 جلد بیروت 2 نمبر تحتاوی 359 نمبر صفحه مطبع نور محمد 3 نمبر فتح الباری 105 نمبر صفحه مطبع دیوبند
څلورم معارف سنن د 346 نمبر صفحې څخه ونیسي بیا تر 353 نمبر صفحې پورې ډېر ښه بیان کوي. پنځم مجموعة الفتاوا 220 نمبر صفحه او 221 نمبر صفحه. مطبع یوسفی. شپږم حضرت مولانا گنگوهی رحم الله تعالی په کوكب الدوری 246 نمبر صفحه اول جلد مطبع هند په دې کې هم ډېر ښه تفصیل کوي. اوم عرف شیزی 288 نمبر صفحه مطبع هند. اتم انوار المحمود 2 نمبر صفحه دویم جلد. نهم رد المحتار 99 نمبر صفحه دویم جلد مطبع بیروت. لسم نمبر کتاب چې د دې ټولو کتابو حواله هم راخستې دي د شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا عبدالستار اسیمزایی کتاب چې د ملتقط په نامه باندې مشهور دی. په دغه ملتقط کې د 111 نمبر صفحې څخه بیا تر 115 نمبر صفحې پر ډیر ښه تفصیل کړی دی او دا ټول کتابو حواله هم راخستې دي ټول عبارات یې هم راخستې دي. او دغه رنګه مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب چې هغه یو مستقله رساله د مطالعو پر موضوع باندې لیکلې ده چې نوم یې دی رؤیت الهلال او تقریبا پر 80 صفحو باندې مشتمله ده. دا رساله کې ډېر ښه بیان کړی دی حتی چې مفتی صاحب دغه مسله په ډېرو دلایلو سره چې د هغه ثابته کړې ده چې اختلاف د مطالعو معتبر دی. نو لہذا دا ما یو مختصر بیان درته وکړي که چیرې تفصیلي بیان وکم شاید کېدای سي دغه کلیپ ډېر اوږد سي نو په دې باندې ما یو مختصر بیان درته وکړي او د دې کتابو د ټولو حوالې مې درکړلې. وما علینا الا البلاغ المبین.